جشن آزادۍ سره د پټاخو څه تعلق دی او جشن آزادۍ سره د موټر سایکل په یو پایه باندې د چلولو څه تعلق دی چې یو انسان موټر سایکل واخلي په یو پایه باندې په هوا کې او ال تر اخلاص شي او غریب سر دوه ټوټې شي دماغ ته کته پریوزي په روډ باندې پراتی خلک مړ کور ته اوسي د تعلق د جشن آزادۍ سره څه دی او دا رنګ چې دی نو د جشن آزادۍ سره د باجو د تورو څه تعلق دی چې سړی توري او تورای او باجی دا چې دی نو سړی عامي کی د دې سره د تعلق څه دی او بل د جشن آزادۍ سره د ډولکو سره تعلق دی سړی ډولکی وغږی محترمو جشن آزادی دا خود الله پاک نعمت ته الله پاک موږ ته ازادي را نصیب کړه اوس به موږ په دې باندې جشن مناوو خوشحالي به مناوو خو د خوشحالۍ طریقه څه ده هغه دا چې موږ د الله رب العالمین شکر ادا کړو چې خدای شکر دی چې تا موږ ته نعمت نصیب کړو او موږ د الله پاک ذکر وکړو چې خدای شکر دی ورېږه موږ به تورې شکر الله ستا ذکر کوو په دغه ورځ موږ درود شریف وایو د الله نوم موږ یاد کړو او موږ په دغه ورځ تلاوتونو ته کښېنو ځان له تلاوت وکړو ځان له سپارې وړو چې یا الله څه ډېر لوی احسان دی راماندې وکړو خدای چې دا موږ ته مستقل ملک را نصیب کړو په دغه ورځ موږ الله دپاره نفل وکړو په دغه ورځ موږ صدقې ورکړو د جشن آزادۍ خو دا طریقه ده ځکه چې موږ مسلمان قوم یو موږ غیر مسلم قوم نه یو نو چې موږ مسلمان قوم یو موږ د مسلمان غه وتیره او طریقه پکار ده چې موږ هغه طریقه اختیار کړو نن مسلمان ډېر په بل طرف باندې لاړ الله پاک به انعام وکړي او د انعام جواب الله ته د نافرمانۍ په صورت کې ور مخامخ کی رب العالمین په احسانو کې د احسان جواب الله تعالی نافرمانۍ په صورت کې ورکی محترم ک الله موږ باندې انعام کو احسان کو الله رب العالمین مسلمان ته مستقل ملک ور نصیب کو نو مسلمان ته پکار دی الله شکر ادا کی ولې چې رب العالمین په شکر ډیر خوشحاليږي او ډیر رضا کیږي محترم زمونږ د ملک پاکستان دا د الله دومره لوی نعمت دی چې موږ د رب العالمین څومره هم شکر ادا کړو موږ د الله شکر نشو ادا کولی ځکه چې دا نعمت ډیر اعلی او ډیر اوچت دی نن که تاسو ته مدارس ښکاري نن که تاسو ته مساجد ښکاري نن که تاسو ته مسلمانان ښکاري کور او د الله عبادت کوي دا زموږ د دې ملک برکت دی دا د الله رب العالمین د دې نعمت برکت دی چې الله موږ ته دا ملک آزاد کړی دی هغه خلق چې دې کې قربانۍ کړي دی خدایا ته دنیا او آخرت په دې لحاظ بهتر کې چې بچو ته چې صغیر نسل پاتې دی خدای دغه دنیا بهتر کې او که هغې خپله څوک تلي دي نو خدای ته آخرت بهتر کې خو محترمو الله دپاره الله ته متوجه شئ چې موږ د الله پاک شکر په داسې انداز ادا کړو چې ځان نه الله خفه نه کړو